اوس را باندې الله تبارک وتعالی د کاڼو باران ووروي یا یو بل عذاب را باندې مسلط کړي، نو څوک به موږ د دې الهي د عذاب نه بیا بچ کوي؟ د جومات په صحن کې اجړاګان ګډول دا خو ډېره لویه ګناه ده. بحیثیت یو مسلمان چې ځان ته مسلمان وایي هغه خو دومره چې کم دی کچه کار نه کوي. تاسو وګورئ جوماتونه د الله تعالی کورونه دي، دې ته شعائر الله ویلی شي، او په حدیث مبارک کې راځي احب البلاد الی الله مساجدها، چې په دې ځمکې سر باندې الله تعالی ته بهترین ځایونه دا جوماتونه دي، او په جوماتونو کې خلک عبادت کوي، د قرآن تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، درس او تدریس کوي، تعلیم خلکو ته ښیي، زده کړه کوي، تقریرونه کوي، دینی مجلسونه پکې قایموي. او موږ او تاسو بیا د یو کافرانو ملک نه په اسلامي ملک کې او بیا مسلمانانو دا دومره چې کوم دی کچه کار کړی، دا دومره غلط کار یې کړی دی چې د الله په کور کې د هغه په صحن کې چې کوم دی اجړاګان ګډ کړي دي. د اجړاګان ګډېدل دا خو هسې عظیمه ګناه ده، او بیا چې د الله په کور په وړاندې کوي دا کارو، نو دا خو چې کوم دی نور هم لویه ګناه شوله. چې په دې ملک کې سینماګانې بلا شی دي، سینماګانې ډېرې زیاتې دي، دمخانې ډېرې زیاتې دي، همدغه شان پارکونه ډېر زیات دي. د دې اجړاګانو ګډولو دپاره خو نور ځایونه مو، نور محلات او نور مواقع هم وي. دومره ړانده کاڼه او دومره ناپوه او جاهل خلکو چې اجړاګانې راوستو د خدای په کور په وړاندې په صحن کې ګډ کړل او دلته تماشه وکړله، نو دې کې دومره تماشبینو کې دومره یو مسلمان بنده نو چې دوی ته دا ویلو چې وروره دا تاسو څه کوئ، دا خو د الله کور دی. که اوس را باندې الله تعالی دا ځمکه وشلې او موږ پکې دننه باسي، که اوس را باندې الله تبارک وتعالی زلزله راولي هلاک مو کړي، که اوس را باندې الله تبارک وتعالی د کاڼو باران ووروي یا یو بل عذاب را باندې مسلط کړي، نو څوک به موږ د دې الهي د عذاب نه بیا بچ کوي؟